انو کتونکو زمونږه په دغه پروګرام کې د شریعت پرانا کې سوال جواب کې یو سوال زمونږ یو ورور کړی دی خو اول زدا خبر ارته کوم چې دا سوال ډیر اهم سوال دی د دې جواب بزلک تفصیلی غونډه کوم صرف تاسو تسلی لپاره ځکه په دې کې ډیر زیات اختلاف دی عوام الناس بغیر د دلیل نه چې علم مرتنشت دی ځان نه خبره کې په دې کې چې دا جایز دی او دا جایز نه دی او هغه مولانا سیب صحیح وای او دا غلط وای او هغه مفتی سیب ځان نه خبره کې لګا یو انسان ته د یو خبره حق علی چې هغه انسان په قران او په حدیث باندې پوهیږي په یو خبره باندې هغه ته سمجي چې انسان پوهیږي نه په کار د چې هغه دلیل ته وګونسي هغه چې دلیل وګوري چې باغی کې څومره وزن دی آیا د قران او حدیث مطابق دیم کنم دی نو دی وجنه په دغه سوال ډیر ضروری دی او په دنیا کې تقریبا 80% خلک په دې کې زنانه او سړی مبتلا دي نو دا سوال چې چا کړی ډیر خسته سوال یې کړی زوا لګوندې په دې سوال کې تفصیل کړم نو دا سوال اول نه اخر پورې واوري او دا سوال خام ماخه لازمی تور باندې شیر کړی چې د ټولو خلکو ته زما دا جواب د شریعت پرانا کې اورسي سوال دا دی چې مفتی صاحب د ګيري یا د سر سپین ویخته کلر کول تور کلر هغه سره به وروسته جواب کې ګورو کلر کول جایز دی که جایز نه دی نو ګيري لا یا سر لا که زنانه که سړی سر لا او که سړی ور سره ګيري لم آیا کلر اور کولې شي که نشي اور کولې کدا ویخته سلويختو کلونه مخ کې سپین وی او که بعد کې سپین وی او که ار څنګه کلر جایز دی که جایز نه دی دا یاد لرئ دا کوم سوال چې د کړه دی دا ډیر اهم سوال دی په دې کې د علماو مفتیانو صاحبانو مختلف آرا دي خو زار ته هغه خبره کوم چې کومه متفق خبره ده اسلام سره موافق خبره ده په ذمہداري باندې ارته کوم چې کومه اسلام سره موافق ده ان شاء الله په دې کې دا به دومره تسلی بخش جوابي چې تاسو ته په دې باندې بالکل تسلی کیږي او دا حدیث پرانا کې به ارته کوم او چې کوم احادیثو کې من راغلي پاغې دم پویوم چې کوم احادیثو کې د دې اجازه راغلي پاغې باندې دم پویوم خو صرف دغه جواب ته تقوق 19 دا پورا واوره ګوره دا یاد لرئ بعضی احادیثو کې دا سره غلي دي ما چند احادیث ځان سره دلته کني ډیر زیات احادیث ته هم سوال وګديږي جواب وګديږي چند احادیث ما کړی دي ټولونه اول خبره دا یاد لرئ ګيره لا یا سر لا کلر اور کول دا جایزم دي په یو وخت کې او په یو طریقه باندې چې کوم احادیثو کې جواز راغلی دی او دا په یو وخت او په یو طریقه کې ناجایزم دي چې کوم احادیثو کې دا اغي اجازه نه راغلی خو دی باندې صرف ځان پوي کړه ګوره دا یاد لره یو ټولونه بهتره خبره خدا ده ټولونه بهتره خبره ده چې انسان ویخته سپین شي چې په خپل حال باندې پریدي ځکه دا هغه کلر دی دا سپین ویخته دا هغه رنگ دی چې دا د الله جل جلاله طرف نه دی او ومن احسن من الله صبغه او خدای پاک جل جلاله رنگ نه خسته رنگ کوم یو دی نو بهتره خبره ده چې بس ته په خپل حال باندې پریده دویم نمبر پسې بهتره خبره ده چې پاغي باندې ته مندي نکریز یو لګاوه چې نکریز کوم کلر دی سور دی یا داسې توروالی غوندې دی یا براون دی بهتره ده چې پاغي باندې ته نکریز یو لګاوه خو که یو انسان یې سپینم نه پریدي یو انسان پاغي باندې نکریز هم نه لګي ځکه بعضې کسانو دا نکریزو کلر نه خوښ او هغه وایي چې زه دا چې کوم دا زمونږ ستاسو په مارکیټ کې نور رنګونه دي زه په دې کې یو رنګ ولور کومه نو آیا دا کلر جایز دی که جایز نه نو ګوره دا یاد لره په احادیثو کې په ګیره او د سر په سپین ویختو باندې کلر لګول بالکل جایز دي دا یاد لرئ که هغه د سلويختو کلو نه کم انساني که هغه خزي که هغه د سلويختو کلو نه زیات انساني تر 80 کلو پورې سپینه ګیره او سپین سر ویخته کلر کول بالکل جایز دي او زه په ډیر تعداد کې ارته حدیث خدای شم ده یو خبره ده صرف خالی په حدیثو باندې ځان پوي کړی او هغه خبره ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارک په خپل باندې فرمایلی دي اتقوا السواد یا وجتنبوا السواد په حدیثو کې راغلی دی چې تاسو بلیک کلر نزان اوساتئ بالکل چې کومه ډارک بلیک کلر دی چې هغه ته بلیک تور کلر ویل کیږي بس اتقوا السواد راغلی تاسو توروالی نزان اوساتئ یا وجتنبوا السواد تاسو پرهیز وکړئ د تور کلر نه بلیک کلر نه نو دینه صرف ځان اوساتئ او چې کوم علما ورته ناجایز نسائی شریف یو حدیث دی
نسائی شریف یو حدیث ته هغه پیش کړي او چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمایلی دي چې په آخره زمانہ کې بچي داسې خلق پیدا شي زما په امت کې چې اغوی با خپل ګیرو او سرلا داسې رنگ اورکی لگا د کاونټر کبوتر د کاونټر هغه کومه سینه چې کوم د سینه د کاونټرې اشنا شانته کاونټرې د غي سینه تورې نو اب د کاونټرې د غي سینې په شانته رنگ یعنی مراد تر بلیک دی بلیک رنگ بچ کوم د ګيري او سرلا اورکی زما په امت کې بداسې خلق پیدا کیږي نو حضور علیہ السلام په حدیث کې سی ویلي لا يريحون رائحه الجنه دغه انسان جنت ته داخلي دل خلری خبره ده د جنت خوشبوئی بم د انسان په آخرت کې ونی نو علماء یې چې وګوره ګری لا کلر اور کول یا سرلا دا سخت ګناه کبیره ده پیغمبر علی السلام یې په دغه حدیث کې وعید بیان کړی حالانکه دوی ته هغه حدیث نه معلوم چې په ډیرو حدیثو کې پیغمبر علی السلام اجازه ورکړي ده خنو بیا په دغه حدیث کې وعید څه مقصد دی ګوره په کار د چې انسان مطالعه وکا او ټول احادیث ته وګوري ټول راجمع کا داغه په منځ کې جوړ راولي نبی علیہ الصلوۃ والسلام خبره په یو خاص مقصد باندې فرمایلی ده په دغه نسائی شریف حدیث کې چې حضور مبارک فرمایلی چې په آخره زمانہ کې بزما په امت کې داسې کسان راشي چې د کاونټری د سینې په شان کلر بګيري او سر لور کوي جنت خوشبوئی بم چې داخله بوی نکا داخله دل خلری خبره بشک دا وعید دی خودینه مراد بلیک کلر دی دینه مراد عام کلر نه دی بلیک کلر لگا څنګه چې مارته وي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په حدیث کې فرمایلی اتقوا السواد واجتنبوا السواد بلیک کلر بالکل لګول د انسان د پاره مذکر یا مؤنث د پاره دا بالکل ناجایز دی او ګناه ده اغه نه بخامخه اجتناب کړي د بلیک کلر نه علاوه چې هر یو کلر دی کاغه براون دی کلایټ براون دی ډارک براون دی کو نور داسې رنگونه دي بالکل په سر باندې په ګیره باندې د 40 نه کم د 40 نه زیات بالکل جایز دی پاغه کې صرف اور صرف بلیک کلر نه پکار د چې موږ تاسو ځان وساتو او څومره احادیثو کې چې وعید راغلی سزا راغلی دا په دغه بلیک کلر باندې راغلی په نور رنگ باندې نه بالکل جایز دی لکه هغه په جواز باندې زه یو څو احادیث سره وایم ټول اول نمبر حدیث دا دی او دا حدیث دا د مسلم شریف حدیث ته فتح مکه په ورځ باندې ابو قحافه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته فتح مکه په ورځ باندې ابو قحافه سیدنا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ والد سے مبارک چره حاضر شو او د مبارک چې په دغه ورځ باندې بیا ایمان امراوړ په ایمان کې داخل شو حضور علیه الصلاۃ والسلام چې کله ابو قحافه ولید ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ والد سی بیا ولید هغه سرم سپینو او داغه ګیره مبارکم چې کوم ایم سپینو پیغمبر علیه السلام سورته فرمایل حدیث الفاظ دی امام مسلم دا حدیث روایت کړي غیروا هذا بشیء واجتنبوا السواد پیغمبر علیه السلام فرمایل چې دغه ابو قحافه د ګیره او د سر ویخته دا چینج کړي یعنی غیروا هذا بشیء په یو شی باندې چینج کړي یعنی کلر یا بدل کړي خو وجتنبوا السواد په کلر کې تور نزان اوساته دا حدیث مقصد دا دی چې تور نه علاوه ګیرلا او سرلا هر یو رنگ اور کول دا جایز دی بالکل جایز دی کاغه د 40 نه کمی کاغه د 40 نه زیاتی هیڅ خبره پکې نشته بل حدیث کوم دی او دا حدیث دا چې کوم دی امام بخاری او ترمذی ډیرو کتابونو دا حدیث روایت کړی دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایل چې غیروا الشیبه ولا تشبهوا باليهود پیغمبر علیه السلام فرمایي چې دا سپین ویخته دا بدل کړي متغیر یا کړي او تاسو مشابهت مکړه يهود سره ځکه يهود سپینی ګيري لا کلر نور کوي تاسو هغه سره مشابهت مکړه بدل یا کړي خو اتقوا السواد یا وجتنبوا السواد بلیک کلر نزان اوساته بل حدیث کې راځي دا مسند احمد کې ابن ماجه کې بخاری کې ترمذی کې ټولو کې دی ابو ذر غفاری فرمایي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او فرمایل د سپینو ویختو چینج کولو لپاره ټولو نه بهتر طریقہ اول نکریزی دی او بیا وسمه کلر دی کلر دی چې دا تاریخ تاسو پاغه باندې سکړی تاسو پاغه باندې سپین کړي بل حدیث مبارک کې راځي بخاری شریف حدیث ته ابو هريره نے روایت ته پیغمبر علیه السلام فرمای ان اليهود والنصارى لا يسبغون فخالفوهم يهود او نصارا ګيري ل کلر نور کوي هغه ګيره سپینه پرېږدي فخالفوهم تاسو یا مخالفت وکړي یعنی ګيري ل کلر ور کړي اختو ل کلر ور کړي نکریزه ور کړي یا د تور کلر نه علاوه چې هر یو کلر اور کوي دا بالکل جایز دی نو دی وجنه تاسو ډیر زیات احادیث نور راغلي دي صحابه کرامو نه چکم دي آثار دنیا آثار راغلي پدې کې نو زما د خبرو خلاصه دا او دغه صاحب جواب چې په جواب کې بداو وایم چې په کوم احادیثو کې من راغلي دا نو هغه جواب دا
دی چې هغه نه مراد بلیک کلر دی. بلیک کلر ناروا دی چې په کوم حدیثو کې جواز راغلی دی. هغه نه مراد د بلیک کلر نه علاوه چې هر یو کلر دی په سر باندې لګول یم جایز دی, په یختو باندې لګول یم جایز دی, سلويختو نه کم د پارم جایز دی, سلويختو نه زیات د پارم جایز دی, خزه پارم جایز دی, سړی پارم جایز دی. په دې کې هیڅ تجدید نشته, په دې کې هیڅ سختی نشته. لہذا ما دا ریکوست خلکو ته چې ډیر داسې کسان دي چې هغه ځوانان دي هغه ګيري پریګدي اراده یې ورته یي خو بار بار شیف د وجه نه یا هغه کیمیکل د وجه نه ګيري سپینې شوي دي نو دي ځان سره کې ګيره را پریو سپینګيري بخکارو او دلته ورته علما بعض علما داسې چې هغه تحقیق نه کړای نو هغه ورته وی چې کلر لګول دا ناروا دي نو سپینه پر خدای نشي او کلر ورته مولانا سیب چې حرام کو نو د ګيري غوندې لوی نعمت نه محروم شي. لہذا چې کوم کسان ځوانان دي او ګيري دی وجه نه پریګدي چې زما ګيره سپینه ده ګيره پریدي کلر دوله ورکا هر یو کلر چې ورکی بالکل جایز دی ما سوا د تور کلر نه بلیک کلر نه. لہذا په کلر لګولو کې بلیک کلر نه علاوه په سر او په ګیره باندې اس قبح نشتا بالکل شرعاً د خزې د پارم جایز دی او سړي د پارم جایز دی.